چونکې د هر فیلډ یو ایکسپرټ سړی دا فیلډ چونکې په دنیا کې خو ته نوی نه سي ورته ویلی په دنیا کې خو هر فیلډ زور دی لیکن چونکې د دې زیاته پرورش نه دی سوی مطلب دا دې تقریبا د دې تعلق له سایکالوجي سره دی چونکې سایکالوجي ظاهري خبره ده چې موږ دنیا جوړه سوې ده نو سایکالوجي شته نو د دوی تعلق له سایکالوجي سره دی ها پر دې باندې کار ډېر کم سوی وي په دنیا کې مخکې اوس تقریبا د اصل کاله په د امریکا کې په سټیټس کې مطلب یونایټډ سټیټ کې په دې کې ډېر کار وسو مخکې په دې ډېر کار نه وسوی مطلب مخکې به داسې وو د دې ته اندازه لګولی سي چې مثال یو څه کوټس به وو څه کوټیشن به ول او څه به داسې مطلب اکوالیزرین ته ورته ویلی سي دا خبرې به ولې دا خبرې خو ولې ټیک لیکن په دې بقاعده د دې یو اداره نه وله د دې بقاعده یو ساینس نه وي اوس بقاعده مطلب ته ساینس یا آرټس ورته ویلی سي زه به ساینس ورته وایم چونکې دا یو ډېر غټ کار دی چونکې د دې سټارټ په امریکا کې وسو او زه پر دې څه رڼا واچوم دا یو سړی و ډېر غریب سړی وي دی بیا له بله ملکه راغی سکاټلینډ ما خل داسې هغه له هغه ځای راغلی و بیا یونایټډ سټیټ ته راغلی و بیا د یو غریب سړی و بیا د محنت کولی بیا ده ته کارخانې په شي کې کار شروع کوي نو هلته مزدور وي لیکن د مایند ډېر شارپ وي د سبق هم نه ویلی دوري مایند یعنې د ذهن ډېر ذهینه وي نو د په ذهن کې یو شی راغی چې زه خو داسې ترقي نسم کایه راځه زه به څه خلک له ځان سره میلاو کړم او خلکو ته یې وویلې چې راځئ موږ به داسې وکړو چې یو ګروپ به جوړ کړو د هغه نوم دی کارنیګي نو د موږ به یو ګروپ جوړ کړو په دې ګروپ کې به موږ داسې وکړو یو ټارګېټ پکې کېږدو او بیا به موږ په دې کې سوکه سوکه سټپ بای سټپ ترقي کړو نو پای کې دا ډېر کامیابه سو ګروپ ته کښېښولئ دا ګروپ کې دوی تقریبا اول شل کسان وو بیا به دوی ډیلي به سره میلاوېدل بیا به دوی مخکې دوی مزدوران وو موږ به دا ټارګېټ کړو چې موږ به له مزدوري سوپروایزري ته ځو بیا له سوپروایزري به بیا منیجري ته بیا کرته کرته نو دوی مکمله دا یو سلسله شروع کړې وه لیکن دوی په خپل ذهن کې دا خبره ایښې وه زه به مطلب دا دی د امریکې د سټیل کارخانې به ډېر غټ سړی جوړېږم چونکې دوی په سټیل کارخانه کې کار کولی نو هغو ته به یې نه ویلی نو چونکې دوی دا کار شروع کوي نو هغو خلکو هم ډېره ترقي وکړه نو بیا یو ورځ راغی دا سړی ډېر غټ سړی جوړ سو دا د سټیل انډسټري تقریبا ډېر غټ سړی جوړ سو ډېر کارخانې وې او دا تقریبا د امریکې یعنې د خپل وخت ډېر موړ سړی وی یعنې که ته دا ورته ویلی سې که زه د فیګر بیان کوم د پیسو اماونټ هم اوس بیان کړم نو دا تقریبا $500 بلیون ګټلي هغه ټایم اوس دا ټایم حالانکې $100 بلیون چا ګټلي دي هغه ته د دنیا اول نمبر امیر انسان ویلی سي لیکن دا هغه ټایم $500 بلیون وګټه نو بیا دی په دې سوچ کې سو زما دومره پیسې څنګه وګټي زه غریب سړی وم نو لہذا په دې اوله باندې د بیا دا سوچ وکړي زه د په خپل ځان ریسرچ شروع کړي نو د بیا داسې وکړي چونکې دی خو سبق یې دوی نه ویلی بیا دی راولاړ سو د بیا یو ویکنسي په اخبار کې ورکړه اخبار کې دا ویل چې ما ته یو رایټر پکار دی نو هغه ډېر خلک ورغو د به انټرویو ځینې اخیستله نو ده به ویل چې به انټرویو به ځینې واخیسته بیا به یې سوال پر وکړي هغه آخري سوال به دا وي ده به ویل چې به زه چونکې ته به له ما سره کار کوې هغو سره موږ خود کړو نو ده به زه به تا ته پیسې نه درکوم مفت به کار سره کې هغه بل سره موږ د پیسو لپاره راغلي موږ دغسې نه راغلي نو به دا خلک واپس لاړو ریجکټ به سو نو یو سړی راغی هغه ویل سر زه بغیر پیسو هم کار کوم به دا ټیک ده بس ډیل یې ورسره کنفرم کوي بس له دې بعد بیا دا ویل چې ما خو تا سره ګپه کوله ما اصلي کې ته معلومولې ما دغه سړی پیدا کولی دغسې ما ته نه پیدا کړي پیسې زه درکوم ټیک ټاک پیسې درکوم لیکن ما داسې سړی پیدا کړي چې واقعي د دغه فیلډ غوي نو ته د دغه فیلډ غوي چونکې ته یې مفت کې نو د مطلب ته ډېر شوقین سړی یې نو ده بیا دا سړی کښېرولی دغه سړي بیا 20 کال ریسرچ وکړي د دغه سړي نوم وایي نپولین هیل دغه سړي 20 کال ریسرچ وکړي په دې فیلډ باندې 20 کال بعد بیا د مختلف کتابونه ولیکل په سکسس یعنی په کامیابي باندې بیا د فارمولې بیان کې نن سبا په دا مارکیټ کې دا بوکس ته خلک یې فایدې ځینې اخلي نو بیا له دې بعد بیا دا په امریکا کې دا تقریبا ډېر غټ یو ریولوشن راغی په امریکا کې یو ډېر غټ انقلاب راغی امریکا نن کومه ترقي کړې ده ډېر خلک به شاید په خبر یا به نه په خبر هغه له دې وجې ترقي نه ده کړې چې امریکا مطلب دا دی چې په ساینس کې ډېره مخته ده یا امریکا ستې په بل شي کې ډېره مخته ده یا امریکا مطلب دا چې ډېر غټ دی یا ایکس واي زیډ یا مطلب په ویسټ کې ده په دغه امریکې په دغه ترقي وکړي د دې سړي له وجې ترقي وکړه چې دغه سړی سو دغه فیلډ کې دا فیلډ سټارټ کړی نو په دې باندې ریسرچ وکړي او دا فیلډ په د امریکا کې د دې ابتدا وکړه نو بیا د امریکې خلک ډېر راغو امریکې خلک ډېر پیسې وګټلې نو امریکې دغه د پیسو له وجې بیا دنیا ورلډ پاور ځینې جوړ سو ولې ملک اکثر د پیسو له وجې جوړېږي ساینس شانخون ضروري دی پکښې لیکن که یو ملک غریب وي او دی په ساینس کې ډېر مخته دی غریب وي نو دی مخته نشي تللی نو بیا دا ټایم تقریبا اوس نن سبا دا ټایم په امریکا کې کوم چې ریچست کم خلک دي یا امیران خلک دي هغه ته کړو زیاته دي
نو په دې فارموله باندې بیا دا بنیاد دغه سړي بیا خپله اداره جوړه کړه. دا اداره اوس هم شته، دا اداره یې جوړه کړه. په دې اداره کې خلکو مختلف ټریننګز اخیستل. نو د دې ادارې له وجې بیا ډېر خلک مخته جوړ سو. نو دا چونکې پاکستان ته اوس تقریبا یو 15 کاله 20 کاله راغلی دي، یا مخکې وایي موږ به یا نه په زیان دي، یا مطلب ډېر پاپولر نه وي. دا 15 کاله کې اوس په دې کې څه خلک راغلي دي، قاسم علي شاه صاحب یا نور یو څه په دې کې موټیویشنل سپیکر راغلي دي. او بلوچستان کې خو دا اګر څه نه وي دي. بلوچستان کې خو دا اګر سره څوک پې شاید پزن نه. ما یو په دې باره کې چې سړي ته خبره کوله، په دې اوله یو ډپټي کمیشنر وایي، په ډېر غټ پوسټ باندې ناست وي. نو په دې باره کې ما څه خبرې وکړې، نو ډایرکټ ما دا نه ورته وویل، ما څه کوشچن پر هغه زما پر دوست باندې وکړل. نو ده دا خبرې ما ته نه جاروېدلي، ما په کتابو کې نه جاروېدلي. حالانکه د سیاسس کوالیفای کړی دی، د بهر ملک تللی دی، د ټریننګ د سیاسس اکیډمي څخه کړی دی، لیکن دی په دې نه و خبره. نو بیا د ما ته ویل یار دا بکس ما ته راوښیه، ما زه به تا ته بک در وښیم. نو په دې حواله باندې ته دې اندازه وکړه چې یو ډپټي کمیشنر په دې نه دی خبر چې هغه سیاسس کړی دی. نو عام به څه خبري، عام سټوډنټ په دې څه خبري، عام سړی په دې څه خبري. لہذا دا په دې بلوچستان کې نوی فیلډ دی، او په دې حواله باندې زه انشاءالله موږ په دې کار وکړو او خلکو ته فایده ورسوو. او د دې فایده درکړې باندې دغه ده چونکې تا د دې اوله پوښتنه دا دی چې فایده یې دغه ده چې خلک به مطلب دا د کله امریکا سوپر پاور سوه، دغه نو پاکستان باندې سوپر پاور شي په دې حواله باندې. یا مطلب زموږ کومه سیمه ده، زموږ کوم خلک دي، کوم پښتانه دي، هغه به مطلب ډېر مخته لاړ شي. زموږ کوم د علاقې خلک دي دا به ډېر مخته لاړ شي. یعنې دا به داسې شي په ګرد دنیا کې به پیلاو شي په دې حواله باندې که دوی په دې شي خبر شي. او ظاهري کبنی خبر هم نه خو اوس موږ لګیا انشاءالله په یوټیوب باندې دوی شي کو. نو ستاسو هر سړی قابل شي، که دی ډاکټر دی ښه ډاکټر جوړ شي، که دی انجینر دی ښه انجینر جوړ شي، که دی یو بزنسمین دی او دی ورلډ لیول بزنسمین جوړ شي، نو زه هم دا به ډېر ښه خبرې. نو په دې حواله باندې انشاءالله تعالی دا یو ډېر غټ فیلډ دی. دا داسې بوله کړه یو جادو، دا یو ناولده فیلډ دی او ډېر زبردسته په دې کې مطلب کار پاته دی. نو په دې لیول باندې انشاءالله تعالی موږ په امید دی چې په دې کې به انشاءالله تعالی موږ له دې موږ به ډېر فایده ځینې واخلو، او زموږ معاشره به ډېر فایده واخلي، زموږ سیمه پښتانه سیمه به ډېر فایده واخلي، زموږ د علاقې خلک به ډېر فایده ځینې واخلي. یعنې سړی ترقي څنګه کړي دا یو دغه یو ساینس دی، پوه شوې. نو دغه یو تعریف دی.